बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नन ज़मंग लेक्चर द 9th क्लास द मैथ्स द पारे दे او نن مونږ د میथ्स اولنې چپټر شروع کوو میټریسز. میټریکس مونږ داسې ډیفاین کولای شو چې a rectangular array of real numbers enclosed in a square brackets. په square brackets کې چې تاسو real numbers ولیکئ for example نو دا زموږ سره یو میټریکس جوړ شو. میټریسز دا پلورل فارم دی او د دې سنګولر فارم زموږ سره میټریکس دی. میټریکس دا د لیټن لینګویج لفظ دی او د دې مینینګ دی مادر. ابجیکټو ټایپ د پاره داسې دا یاد ساتئ. میټریکس دا نوم دی لا آردر کیلی ورکړی دی. آردر کیلی یو میتھمیټیشن دی او د په 1860 کې 1860 کې د دې لپاره نوم میټریکس استعمال کړی دی. د دې نه مخکې د دې لپاره به نوم ارې استعمالیدو، خو بیا په 1860 کې آردر کیلی د دې لپاره میټریکس نوم استعمال کو. بعضې کسان دا وایي چې په 1850 کې جیمز جوزف د دې لپاره د میټریکس نوم استعمال کړی دی. خو ستاسو کتاب کې آردر کیلی دا نوم لیکلی دی چې آردر کیلی د دې لپاره په 1860s کې دا نوم استعمال کړ میټریکس. آردر کیلی په دې میټریسز باندې ډیر کار کړی دی او د دې ایډیشن دغه شان سبټریکشن ملټیپلیکیشن او د دې نه علاوه بعضې پراپرټیز چې کوم موږ د ریل نمبرز دپاره استعمالو هغه هم د کتلي دي چې په دې کې کم پراپرټیز دلته ویریفای کیږي او کم په دې کې نه ویریفای کیږي. نو دا کار هم د آردر کیلی په میټریسز باندې کړی دی. اوس راځو ټاپک rows and columns. The rows of a matrix run horizontally and the columns of a matrix run vertically. یا مونږ داسې ډیفاین کولی شو رو چې د horizontal elements constitute a row and the vertical elements constitute a column. For example, ستاسو سره 3 2 7 دا یو میټریکس دی. په دې کې دا زموږ سره دا ایلیمنټس که هوریزنټلی دا موږ واخلو نو دا زموږ سره رو جوړوي. خو که داسې دا یو واخلو نو دا زموږ سره کالم شو. دغه شان دا بل کالم شو، دا بل کالم شو. نو په دې کې زموږ سره یو رو او 3 کالمز دي. که بل یو اگزامپل زه واخلم 2 3 4 7 1 0 دا یو میټریکس دی. په دې کې دا زموږ سره رو 1 ده، دا زموږ سره رو 2 شوه او دغه شان دا پکې رو 3 شو. دا پکې زموږ سره 3 روز دي. او کالمز دا کالم 1 کالم 1 دغه شان دا پکې کالم 2 2 کالمز دي، 3 پکې روز دي. راځو بل ټاپک order or dimension. Order or dimension. If a matrix has m rows and n columns, then the order of the matrix is m by n. که یو میټریکس دی په هغې کې زموږ سره نمبر اف روز m دی او نمبر اف کالمز پکې n دی.
نو د دې آرډر به بیا مونږه m by n لیکو. داسې هم لیکلی شي دا کراس چې مونږ کوو دا ملټیپلیکیشن نه دی بلکې دا به تاسو بای وایي m by n داسې هم لیکلی شي. فار ایگزامپل ستاسو سره یو میټرکس دی 3 2 1 0 4 7. په دې کې تاسو اول د روز تعداد معلوم کړئ. دا زموږ سره یو رو شوه، دا دوه شو، دا درې. په دې کې زموږ سره 3 روز دي او کالم دا یو کالم شو، دا دویم کالم شو. نو 3 by 2. د دې آرډر نه موږ ته دا پته لګي چې په دې کې په دې میټرکس کې زموږ سره نمبر اف روز څو دي او نمبر اف کالمز پکې څو دي. نو 3 by 2 مطلب دا دی چې 3 پکې روز دي او 2 پکې کالمز دي. که بل یو اگزامپل زه واخلم 1 3 4. د دې میټرکس آرډر زه لیکم. نو اول به تاسو روز وګورئ چې په دې کې څو روز دي. نو په دې کې رو صرف یو رو ده، خو کالم دا یو شو، دا دوه شو، دا درې شو. نو 1 by 3 دا زموږ سره دی آرډر شو، یا دې ته موږ ډایمنشن هم ویلی شو. ډایمنشن یا آرډر د دې لپاره موږ ولیکو. بل ټاپک ته راځو، ایکویلیټي. Equality of matrices. Two matrices are said to be equal if the corresponding elements are equal. Two matrices are said to be equal if their corresponding elements are equal. دو matrices فرض کا زما سره یو matrix A دی چې هغه 1 2 4 7 دا ایلیمنټس پکې دي، او بل یو میټرکس بی دی چې په دې کې 1 1 plus 1 2 plus 2 and 5 plus 2 دا ایلیمنټس دي. اوس ګورو چې دا دواړه میټریسز کې کرسپانډینګ ایلیمنټس ایکول دي که نه دي. که چېرې کرسپانډینګ ایلیمنټس په دې کې ایکول وو نو بیا A او B دواړه میټریسز زموږ سره ایکول میټریس دي. دلته اولنی ایلیمنٹ په دې کې 1 دی، په دې کې هم ایلیمنٹ 1 دی، په دې کې 2 دی، خو دلته 1 plus 1 دی نه زموږ سره 2 جوړېدی شي. نو دا ایلیمنٹ هم د دواړو برابر دی، ایکول دی. دلته 4 دی، خو دلته 2 plus 2 دا د 4 ایکول دی. نو دا ایلیمنٹ هم د دې سره کرسپانډینګ ایلیمنٹ دی، دا برابر دی. دلته 7 دی، دلته 5 plus 2 دا زموږ سره ایز ا هول د دې ویلیو 7 ده، د دې سره برابر دی. نو چې کله د دوه میټریسز دپاره کرسپانډینګ ایلیمنټس ایکولي نو دا دواړه میټریسز به زموږ سره ایکول میټریسز وي. نو زه لیکلی شم چې A equal to B. A میټریکس او B میټریکس دا ایکول دي. اوس راځو ایکسرسایز ته. په دې کې یو 3 کوېسچنز دا سالف کو. اولنی exercise 1.1 په دې کې question number 1 دا وی which of the following are square and which are rectangular matrices. اول چې تاسو square matrix او پیژنئ دا ډیفاین کړئ. square matrix. A matrix is said to be a square matrix if the number of rows of the matrix is equal to the number of columns. Yeah, a matrix in which the number of rows is equal to the number of columns is called a square matrix. That's a matrix چې په هغې کې د روز تعداد او د columns تعداد دا برابري، نو داسې میټریکس ته موږ سکویر میټریکس وایو. فار ایگزامپل ستاسو سره 1 0 0 1 دا یو میټریکس دی.
د دې آرډر که تاسو لیکئ نو په دې کې 2 روز دي او 2 پکې کالمز دي. دا 2x2 میټرکس دی. نمبر اف روز او نمبر اف کالمز پکې ایکول دي، نو داسې میټرکس ته موږ سکویر میټرکس وایو. که بل میټرکس موږ واخلو اگزامپل فرض کا صرف 5 یو ایلیمنٹ پکې دی، نو دې کې نمبر اف روز 1 دی، نمبر اف کالمز دا پکې هم 1 دی. نو 1x1 د دې آرډر شو یا ډایمنشن شو چې څو په دې کې روز دي هغومره پکې کالمز هم دي، نو دا هم زموږ سره سکویر میټرکس دی. که بل اگزامپل زه واخلم 413179441 दे की नंबर ऑफ रोज 1 2 3 3 पदे के रोज दी और कॉलम्स 1 2 और 3 कॉलम्स पे के हम 3 दी. नो 3x3 दे ऑर्डर दे या डायमेंशन दे. नो दा हम जमिंग सर स्क्वायर मैट्रिक्स दे जके چې پدې کې नंबर اف روز او نمبر اف کالمز دا ایکوال دي. دلته یو خبره په سکویر میټرکس کې بل د یاد ساتي چې کله آرډر 1x1 نو دې ته موږ 1 سکویر میټرکس وایو، چې کله آرډر 2x2 نو دې ته تاسو 2 سکویر میټرکس هم ویلی شي، او چې کله آرډر 3x3 نو دې ته 3 سکویر میټرکس ویلی شي. دغه شان که آرډر 4x4 نو هغې ته 4 سکویر میټرکس ویلی شي. بل پکې ریکټینګولر. نو ریکټینګولر میټرکس هغه میټرکس په کوم کې چې نمبر اف روز او نمبر اف کالمز equal نه وي. A matrix in which the number of rows is not equal to the number of columns. A matrix in which the number of rows is not equal to the number of columns is called a rectangular matrix. For example, تاسو لا یو میټرکس دا درکړی دی، په دې کې نمبر اف روز صرف یو رو ده پکې، خو نمبر اف کالمز په دې کې 3 دي. نو د دې آرډر چې موږ لیکو نو 1/3. دا به یاد ساتئ چې اول به تاسو د روز تعداد لیکئ، بیا به د کالمز تعداد لیکئ. دا تاسو الټه نشئ لیکلی، یعنی دې آرډر په ځای تاسو 3/1 نشئ لیکلی، دا به 1/3 لیکئ. نو 1/3 زموږ سره د دې آرډر دی، خو په دې کې نمبر اف روز او نمبر اف کالمز دا برابر نه دي، ایکول نه دي. نو دې ته موږ ریکټینګولر میټرکس وایو. دا زموږ سره ریکټینګولر میټرکس یو اگزامپل شو. بل اگزامپل زموږ سره 2 3 4 1 1 0 دې میټرکس ته که تاسو وګورئ په دې کې روز زموږ سره 3 روز دي، خو کالمز په دې کې صرف 2 دي. نو آرډر د دې شو 3/2. دلته نمبر اف روز او نمبر اف کالمز برابر نه دي، ایکول نه دي. نو دا زموږ سره ریکټینګولر میټرکس دی. اوس چې کوم په ایکسرسایز کې تاسو له کوېسچنز درکړي دي چې په دې کې کوم کوېسچن زموږ سره سکویر او کوم پکې ریکټینګولر، کوم میټریسز سکویر میټریسز دي او کوم پکې ریکټینګولر میټریسز دي. په کوېسچن نمبر 1 کې پارت نمبر 1 تاسو له اے میټرکس درکړی دی 2 3 0 5. دې کې که تاسو آرډر ځان سره ولیکئ نو روز په دې کې 2 دي او بای کالمز هم په دې کې 2 دي، لہذا دا زموږ سره سکویر میټرکس دی. بل پکې تاسو لا 6 3 - 1 1 5 2
او دې له نوم ورکړی بي میټرکس. میټریسز چې دي دا به مونږ په کیپیټل لیټر سره ظاهرو، دا په سمال لیټر سره به نه ظاهروي. میټرکس به همیشه دپاره په کیپیټل لیټر سره تاسو ظاهروي د دې نوم. د دې آرډر تاسو ولیکئ نو دا زموږ سره یو رو، دا بل رو، نو 2 روز دي او کالمز دا 1 دا 2 دا 3 کالمز دي. نو 2/3 د دې آرډر دی. دلته زموږ سره نمبر اف روز او نمبر اف کالمز دا ایکول نه دي or not equal, so it is a rectangular matrix. دا زموږ سره rectangular matrix دی. دغه شان په دې کې سی که تاسو وګورئ 3 روز دي 3 کالمز دي، نو دا هم زموږ سره سکویر میټرکس دی. اوس راځو کوېسچن نمبر 2 ته. کوېسچن نمبر 2 کې وایي list the order of the following matrices. په دې کې اوس موږ ته آرډر لیکل دي. دې کې کوېسچن نمبر 1 تاسو له درکړی 1 2 -1 او 3 4 2. آرډر چې تاسو لیکئ نو د آرډر یا ډایمنشن لیکلو دپاره به تاسو اول نمبر اف روز ولیکئ. نو په دې کې زموږ سره 2 روز دي، دا یو دا بل. بیا به بای، بیا به کالمز تعداد لیکئ، نو دا 1 2 او دا 3 پکې زموږ سره کالمز دي. نو دا د دې آرډر یا ډایمنشن شو. دغه شان په دې کې بي میټرکس واخلو. دا تاسو له ا درکړی، دا بي دی. په دې کې صرف -4 یو ایلیمنٹ لیکلی، نو په دې کې یو رو او یو کالم، نو 1/1 د دې آرډر دی. سی تاسو له درکړی دی 2 3 -1 1 2 5. د دې آرډر چې تاسو لیکئ نو اول به تاسو نمبر اف روز ولیکئ، نو په دې کې 2 روز دي او بیا به کالمز ولیکئ 1 2 او دا 3. نو 2/3 د دې آرډر شو. اوس راځو کوېسچن نمبر 3 ته. کوېسچن نمبر 3 کې تاسو له یو میټرکس ا درکړی دی او په دې کې معلومول دي give the following elements. د هر یو الیمنٹ دپاره مونږ د دې د رو نمبر او د دې د کالم نمبر دا چې ولیکو، د دې نه مونږ ته هغه سپیسیفیک یو خاص الیمنٹ معلومیږي. لکه فار ایگزامپل A12 دا به تاسو 1 2 وایي، 12 به دا نه وایي. A12 1 نه مطلب دا چې په فرست رو کې، او د 2 نه مطلب دا چې په سیکنډ کالم کې. نو که دا باندې زه لاین د دې یو دپاره راکاږم چې فرست رو زما سره دا ده، نو په فرست رو کې خو زما سره 3 دی 2 دی او -4 دا 3 واړه ایلیمنټس دي. خو دلته دویم شرط ورسره دا دی چې په سیکنډ کالم کې، نو سیکنډ کالم بیا صرف دا کالم دی. نو دا 2 زموږ سره داسې ایلیمنټ دی چې دا په فرست رو کې دی او دا په سیکنډ کالم کې دی. نو داسې صرف یو ایلیمنټ زموږ څه کیدی شي چې هغه په فرست رو کې او په سیکنډ کالم کې. نو هغه کم ایلیمنٹ دی؟ دا 2. نو موږ ته صرف دا ایلیمنٹ ښودل دي چې دا A12 والا ایلیمنٹ په دې کې کم یو دی. دغه شان که زه 2 3 په دې باندې معلوموم، نو 2 3 مطلب دا چې په سیکنډ رو کې او په تھرډ کالم کې. نو سیکنډ رو زموږ سره دا ده او تھرډ کالم دا دی. نو دا 0 ایلیمنٹ، دا A23 موږ ته د دې ایلیمنٹ نشاندهي کوي. دغه شان A32 مطلب دا دی چې په تھرډ رو کې او په سیکنډ کالم کې. نو تھرډ رو او سیکنډ کالم، نو دا 1 ایلیمنٹ دا کیدی شي.
A43 مطلب دا چې په 4th رو کې او په 3rd کالم کې نو هغه زموږ سره دا 6 دا الیمنٹ کېدی شي. دغه شان A13 مطلب دا چې په 1st رو کې او په 3rd کالم کې نو 1st رو 3rd کالم نو دا 4 minus 4 دا زموږ سره د دې لپاره الیمنٹ شو. A33 د دې مطلب دا دی چې په 3rd رو کې په 3rd کالم کې نو 3rd رو زموږ سره دا ده 3rd کالم دا دی نو د دې دواړه شرایط چې پوره کوي نو هغه دا 5 دا الیمنٹ دی. نن دپاره دا پوره ده. ویډیوز لازما لایک کوئ او چینل پښتو ټیوټر سبسکرایب کړئ. تھینکس a lot.